نو ذهن ته دا سوال راځي چې کله دی عذاب وغوښتلو چې په موږ د عذاب راشي نو بیا څه وجه وه چې په دې باندې عذاب فوراً رانغی او هغه عذاب وروستو شو نو جواب دې آیات مبارکه کې وکړو چې په دې باندې چې عذاب نه راتو نو دا دوه وجې وي یوه وجه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې موجود و او دا قاعده او قانون دی چې کله په یو قوم کې نبی موجود وي نو په هغې باندې عذاب نه راځي نو ته به وایي چې کله تی رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو مدینې منورې ته نو بیا خو مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته دی نو بیا په دوی ولې عذاب نه راته نبی خو تېنه هجرت وکړو نو علما وایي بیا د په دوی چې عذاب نه راتو نو د هغې بیا دویمه وجه دا وه چې دوی به استغفار کو اول ځکه نه راتو چې پیغمبر پکې موجود و بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینی منورې ته هجرت وکړو نو بیا په عذاب ځکه نه راتو چې په دوی به استغفار کو د هغې د وجې نه په دوی فوراً عذاب نه دی راغلی دوی غوښتو نه دی راغلی حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې په دې امت کې دوه امان وو یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم و چې هغه و نو عذاب نه راتو خو هغه خو د دنیا نه رخصت شو نو دویم امان لا اوس هم باقي دی چې هغه استغفار دی او دا به باقي وي د قیامته پورې چې څومره پورې خلق استغفار کوي الله به په دې باندې عذاب نه راولي نو دلتم الله وی وانت فیهم ته پکې موجود وي دویم وهم یستغفرون دی به استغفار کو نو څنګه به دوی استغفار کو چې عذاب پې نه راتو روایاتو کې راځي چې دی به په حالت د طواف کې دي مشرکینو چې به طواف کو نو په حالت د طواف کې به وي غفرانک یا الله مونږ وبخه نو دا استغفار و په حالت د طواف کې به دوی کو نو ځکه به پې عذاب نه راتو نو بیا دلته ذهن ته دا سوال راځي چې د مشرکینو خو اعمال نه قبلیږي نو که مشرکینو استغفار کو نو دا خو دی له پیدا نه ورکوي نو د مشرکینو خو عمل نه دی قبول نو که دی اړو استغفار کو نو څه پیدا یې وه علما وایي وی استغفار اگر که کفار کوي مشرکین کوي فاجران کوي خو په دې سره شرونه او عذابونه الله دفع کوي اگر که مشرک استغفار کوي خو الله تینا بعضې ضررونه عذابونه دفع کوي اگر چې دا استغفار قبول نه دی الله ورله پې ثواب نه ورکوي خو ضررونه او عذابونه تی د دې په وجه دفع کیږي امام قرطبي رحمت الله علیه وایي او دویم قول لا دی چې نه دی نبی علیہ السلام چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو نو بعضې کمزوري خو د هجرت نه پاتې شوي وو په مکه مکرمه کې هغې هجرت نه و کړی نو هغې کمزورو به استغفار کو نو د هغې د وجې نه به په مشرکینو باندې عذاب نه راتو او علما وایي دا قول ډیر اصح دی او دا مضبوط قول دی چې کم کمزوري د جهاد نه پاتې شوي وو نو هغې به استغفار کو نو چې دلته دی وهم یستغفرون نو دا داسې دی وفیهم من یستغفرون په دوی کې وو هغه خلق چې هغې به استغفار کو نو د هغې په وجه به په مشرکینو هم عذاب نه راتو نو معلومه شوله ده چې استغفار دا ډیر یو اهم څیز دی الله پې عذابونه دفع کوي چې مسلمانان یې کوي نو الله پې د مشرکینو نه هم عذاب پورته کوي نو بیا چې مسلمان کوي الله به پې مصائب به مشکلات به ته الله نه لر کوي نو کوشش دا کو چې استغفار وایو صحابه کرام خو بختور وو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې موجود و او موږ نه خو امام الانبیا رسخت شوی دی نشته دی استغفار پاتې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی وی استغفار کوئ او توبه وباسئ وی ځکه چې زه هم په ورځ کې 100 پیرې توبه وباسم یو روایت کې 80 پیرې راغلی دی یو روایت کې 100 پیرې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی چې زه 100 پیرې استغفار کو علما وایي استغفار یوازې دا نه چې ته ګناهونه درنه کیږي نو استغفار به کوې چې نه کیږي نو نه به یې کوې علما وایي د نیک عمل نه پس هم استغفار کول مستحب دي چې ته نیک عمل وکړې مونځ دې وکړو وروستو استغفر الله ځکه دا نیک عمل چې څنګه د الله د شان سره لایق و تا به هغسې نه کړی الله چې څنګه غوښتې او هغه شان به نه پوره شوی نو استغفار یوازې دا نه چې ګناهونه درنه کیږي نو استغفار به کوي د نیک عمل نه پس هم استغفار غواړئ استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیه استغفر الله تعالی وسره وایئ ځکه د استغفار خو د عجزۍ نښه ده نو زه طلب د مغفرت کوم د الله نه تعالی داسې الله چې د هغه شان ډیر لوی دی نو استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیه کم از کم د ورځې 100 پیرې وایي امام الانبیا فرمایي زه 100 پیرې توبه وباسم نو استغفار غوښتل چې دي دا بهتر دی حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی په توبه او په استغفار الله دومره خوشحالیږي چې دا بنده وایي یا الله زما توبه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پې دومره خوشحالیږي وی لکه ستاسو نه چې په یو خوشي ځنګل کې یو اوښ ورک شوی او تاسو یې ومومئ نو بنده څومره خوشحاله شي داسې رب العالمین خوشحالیږي چې کله بنده توبه وباسي نو موږ په توبه ستړي کیږو چې الله پې خوشحالیږي حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من شیء احب الی الله من شاب التائب په ټوله دنیا کې الله ته څه خوښ دي په ټوله دنیا کې رب العالمین ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله وی ما من شیء نبی علیہ السلام وی ما من شیء احب الی الله نشته دی الله ته چې یو شی خوښي من شاب التائب چې ځوان سړی توبه وباسي چې ځوان وی یا الله میری توبه یا الله زما توبه ده نو په ټوله دنیا کې الله په دې عمل ډیر خوشحالیږي نو ای ځوانانو ولې داسې نه وایئ چې الله زما توبه ده الله زما توبه ده الله زما توبه ده ته زما په توبه خوشحالیږي او حدیث مبارک کې راځي التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه استون کې د ګناه نه داسې پاک شي لکه ده چې ګناه نه کړي حدیث مبارک کې راځي چې کله بنده توبه وباسي رب العالمین دومره احسان وکي چې هغه ګناه د ده د اندامونو نه یېره کړي او په کومه ځمکه چې یې کړي د هغې نه یېره کړي کرامن کاتبین نه یې ختمه کړي حدیث مبارک کې راځي وی دا بنده به د الله سره ملاقات وکي په ورځ د قیامت او د ده په ګناه باندې به یو ګواه نه یو ګواه به نه چې توبه ایستلي اندامونو نه به الله یېره کړي نو دوی به خبرې کوي ځمکې نه به یېره کړي او کرامن کاتبین نه به یېره کړي نه چې الله د دې ټولو نه یېره کړي خو خبره ختمه شوله چې الله یې یېروي نو بیا به څوک ګواهي وکړي ګناه باندې به یې ګواه نه وي ګناه باندې به یې ګواه نه وي لکه تاسو به مثال کې وینئ یو سړي یو جرم کړی د هغه کیس د اولدار او د تاڼهدار سره برې ته ایس پي صاحب ته خبره ورسېږي ایس پي صاحب ته هغه وایي چې دا ګناه وله ختمه کوي دی ما ته ملزم نه دی نو بیا د
د تانې د اولدار او د تانهدار او د پولیس څه اختیار دی چې برې نه ورله هغه ختمه کړي وي ما ختمه کړله نو د هر ځای نه هغه ملزم بری شي وي ختم دی د هغه بری کو نو الله وایي چې زه دې بری کما نه بیا به نه د کرامن کاتبین سره نه به ځمکې ته یادوي او نه به د اندامونو ته یادوي نو داسې روغ الله کوي نو دنیا کې ستا سره څوک داسې روغه کوي تا چې ګناه کړي څه چل به کوي ځې به جرګه به بوځې مافي به غواړې په خپو به پرېوځي او پړې وړې به وړې او بیا به وروستو منځ کې قرآن کوي چې د دې نه پخوا به ګورې ته ما ته څه نه وایې زه به تا ته څه نه وامه او الله وایي چې زما سره دې معامله ده نو مه څوک خبروه مه چاته وایه مه جرګې کوه غلی راشه او یو ګوټ ته کښېنئ جومات ته مرازه کور کې غلی ګوټ کې کښېنه هداسې ځان له سوچ وکړه او هغه ګناه مخې ته که او په دې اړه کې پښیمانه شه په ژبه هېڅ هم مه وایه په اړه کې التوبة الندم توبه د خپیمانتیا نوم دی نو الله وایي چې ته ګوټ کې ناست وي او ستا پر سترګو کې اوښکې رالی چې دا مې څه چل کړی دی الله وایي څوک نه دي خبره ما را سره په شپه کې روغه کړې ده بس چې ته خپیمانه شوي نو ما دې ګناه ختم کړو نو داسې رب داسې مالک داسې خالق داسې مهربانه داسې مشفق دا نه پیدا کیږي نو چې هر ټیم استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیه په دې وجه الله ډېر عذابونه پورته کوي ډېر مصائب ختموي ډېر مشکلات ای د الله پې د کفارو نه عذاب ختم کو چې مسلمانانو استغفار غوښتو نو دا ډېر غواړو وما کان الله نه دی الله لیعذبهم چې عذاب ورکي دي ته وانت فیهم او حال دا دی چې ته په دوی کې موجود ای زما خوږه حبیبه نه ورکي الله عذاب چې پیغمبر موجودي وما کان الله نه دی الله معذبهم عذاب ورکوونکې دي ته وهم یستغفرون حال دا دی چې دوی بخنه غواړي دی استغفار کوي نو ځکه الله عذاب نه ورکوي ښه دوی د عذاب مستحق د څه په وجه شو دوی څه چل کو نو دی آیات مبارکه کې هغه وجه ذکر کوي چې دی ولې د عذاب مستحق شول وما لهم څه عذر دوی لره الله یعذبهم الله چې عذاب نه ورکوي دی لره الله څه عذر وهم یصدون عن المسجد الحرام نو ګناه دا وه چې مسلمانان به منع کول د مسجد حرام نه صلح حدیبیې په موقع امام الانبیا عمرې له نو روان منع نه کړل نو یو ګناه دا چې مسلمانان به د مسجد حرام نه منع کول وما کانوا اولیاء او نو دوی متولیان داغې دی خو د هغې واکداران نو مشرک واکدار د بیت الله نشي کېدلی ان اولیاؤه نه دي متولیان د دې الا المتقون مګر هغه خو متقیان خلق ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دین نه پوهیږي نو یوه ګناه خو دا وه چې خلق به د مسجد حرم نه منع کو بل وما کان د دې عبادت دا چې شپېلې او لاسونه به یې ټپول دا د دوی عبادت د بیت الله په خوا کې نو دویم د عذاب وجه دا وه یا دلته داسې ده نو عبادت د دوی مګر په شان د شپېلې او د لاسونو ټپولو څنګه چې د لاسونه ټپول او شپېلې څه شی د دی نو داسې د دې هغه عبادت څه ده